امام غزالی رحم الله یو واقع لیکلی ده. یو سړی و 40 کاله مسلسل په ګناهونو کې تیر کړو. 40 کاله. یو ورځ شیشې ته ودرېد، آینې ته داسې ځان ته یې کتل، په دې سر کې په دې ږیره کې سپین ډکي د ویښتو ولیدلو. په سر او په ږیره کې مې سپین لګېدلي دي. نو ځان له یې سوچ وکړو یاره سر او ږیره مې سپین شو، سپین ډکي پکې شروع شو، یاره داسې ښکاري چې مرګ رانږدې شوی دی. حدیث مبارک کې راځي چې کله الله تبارک وتعالی ځمکې او اسمانونه پیدا کړو او بیا الله تبارک وتعالی 100 حصې رحمت پیدا کو. 100 حصې نو یو حصه رحمت الله تبارک وتعالی د مخلوق ته ورکو. د ځمکې والو ته الله تبارک وتعالی یو حصه رحمت ورکو. دا نن چې دا مور په دې بچي باندې خفه کېږي که نه، دا هغه یو حصه رحمت دی. نن چې دا انسان په دې خپل مور او پلار باندې خفه کېږي، دا هغه یو حصه رحمت دی. دا ښځه او خاوند چې په یو بل باندې خفه کېږي، دا هغه یو حصه رحمت دی. بلکې دغه یو حصه رحمت په دې ځناورو کې هم تقسیم شوی دی. دا ځناور چې په دې خپلو بچو باندې خفه کېږي، دا د الله تبارک وتعالی هغه یوه حصه رحمت دی. یوه حصه رحمت الله تبارک وتعالی ښکته دنیا ته راولېږو او یو کم 100 حصې رحمت الله د ځان سره کېښود. او الله تبارک وتعالی یوه چټۍ ولیکله او په هغې باندې دا ولیکل الله تبارک وتعالی چې زما رحمت چې دی دا وړاندې دی زما په غضب باندې. زما رحمت په همیشه زما د غضب نه مخکې وي. الله دومره مهربانه ذات دی. تاسو وګورئ که نه، یو نوکر، یو غلام، یو مزدور، دا به د مالک یو ورځې خلاف وکړي، زه معاف پی کړي. 2 ورځې به خلاف وکړي، بیا به یې معاف کړي. په 3 ورځې چې خلاف وکړو، د نوکرۍ نه به یې ایستلی که نه ایستلی، چې دا زه درته څه وم او دا ته څه کوې. زه ستا مالک یم او ته مې نوکر یې. زه یو څه درته وم، ته کوې بل څه، همیشه دا کار ته کوې. په 3 ورځ به یې لرې کړی چې لرې کېږه ورکېږه زما نه. داسې ده که داسې نه ده؟ د الله رحمت ته وګوره که نه. الله مالک دی، موږ د الله غلامان یو، د الله بندگان یو. الله تبارک وتعالی روزانه موږ د الله څومره نافرماني کوو. روزانه په دې دنیا کې وګوره کوم قسم ګناه په دې دنیا کې نه کېږي. کم قسم گناہ، کم قسم ظلم، کم قسمه زیاته نه ده شروع. هر نافرمانی د الله تبارک وتعالی کوي. او بیا الله تبارک وتعالی رحمت دا وړاندې د الله په غضب باندې. بیا هم د الله رحمت دی، د الله غضب لا نه دی راغلی. الله څومره مهربانه دی. دا د الله رحمت دی. رحمت امام غزالی رحم الله یو واقع لیکلی ده. یو سړی و 40 کاله مسلسل په ګناهونو کې تیر کړو. 40 کاله. یو ورځ شیشې ته ودرېد، آینې ته داسې ځان ته یې کتل، په دې سر کې په دې ږیره کې سپین ډکي د ویښتو ولیدلو. په سر او په ږیره کې مې سپین لګېدلي دي. نو ځان له یې سوچ وکړو یاره سر او ږیره مې سپین شو، سپین ډکي پکې شروع شو، یاره داسې ښکاري چې مرګ رانږدې شوی دی. خو ما خو دا 40 کاله د الله په نافرمانۍ کې تیر کړو، په ګناهونو کې تیر کړو. نو اوس کو زه توبه وباسم، الله به ما معاف کړي. زه د معاف کېدو یم. دا سوچ یې کوو یاره زما توبه ایستل اوس هېڅ پیدا نه لري، اوس هېڅ پیدا نه لري. پیدا چې د شپې سم لاستو دته یو غیبي اواز وشو
او غیبی आवाज کې ورته دا وویلې شو وی 40 کاله د زمانه پرمانی وکړله خو ما درته مهلت درکاو 40 کاله د زمانه فرمانی وکړه ما درته مهلت درکاو اوس کو د پزړه کې دای چې زما طرف تراشه نه زدي په انتظار یم زدي بیا په انتظار یم هغه چې را پاسې دو الله ته په چغو چغو او جړل خپل ګناهونه توبه وستله ورته الله رحمت ته ګوره کنه 40 کاله د زما خلاف کو ما ته په جنگ باندې ولاړ وي خو اوس دې په زړه کې دا وي چې زه الله له ورزم خو الله مې به نه پرېږدي ګوره اوس هم زه په انتظار یم د الله رحمت دا ډېر زیات وسیع دی دا ډېر زیات فراخه دی انسان دا نافرمانه دی دی نه راځي الله تبارک وتعالی لره دی الله تبارک وتعالی لره نه راځي او یاد وساته کله چې ګناهګار بنده توبه وباسي کنه الله تبارک وتعالی په دې ډیر زیات خوشحاليږي د حد نه زیات خوشحالي ډیر زیات خوشحالي امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب کې دوه مواقع لیکلي ده او یو سره و زنانه پس شاته روانو د بدخیالۍ په نیت باندې بس سزا پرې فصلان دا زنانه پسې راو ګرځېدله وی ای ځوانه ته چې په کم نیت باندې ما پسې را روانې که نه دا کار مه کوه په دې الله ډېر خفه کېږي دا کار مه کوه زه یو زنانه یم او ته ما پسې په غلط خیال را روانې زه پوهېږم په تا باندې خو په دې باندې ګوره الله ډېر خفه کېږي داسې مه کوه زه چې د زنانه دا خبره واورېده که نه بس د زړه کې اچانک یو بدلون غونته راغی چې ګوره دا زنانه ده او ما ته څومره خبره وکړه چې ګوره الله په دې زنا خفه کېږي دا مه کوه دی وی الله تا ته مې توبه ده بیا به چېرته دا کار نه کوم دا زنانه چې راواپس شو خو داسې په لار روانو په سره غرمه دا انور ډېر تیز و ستړی ستومانه را روان دی نو په لاره کې ولې یو نیک انسان مخې له ورغی دغه نیک انسان ته وایي د شکل صورت نه داسې نیک ښکارېدو دی ورته وایي ته د الله په دربار کې دعا وکړه چې الله په موږ باندې سورې کړي ته ما ته ډېر نیک انسان ښکارې کېدی شي ستا دعا الله قبوله کړي هغه ورته وایي ټیک ده زه دعا غواړم خو ته پې امین وایه ته پې څه وایه امین وایه دغې نیک بنده دعا شروع کړه وی الله موږ ستا دواړه عاجزه بندګان یو او دا ګرمي ډېره زیاته ده الله تبارک وتعالی په موږ باندې لږه سوری راوله دعا یې وغوښته بس وریځ راغله د دوی په سر باندې سوری شو په لاره باندې روان دي خبرې کوي بس د دواړو هغه ځای راغی چې د یو لار یو طرف ته ځي او د بل لار بل طرف ته لارې جدا کېدې نو بس دا نیک انسان ورته وایي زما لاره اوس تا نه جدا ده لہذا ته په خپل طرف ځه زه په خپل طرف ځم وي ټیک ده نو چې دوی دواړه جدا شو که نه نو دا وریځ په دې ګناهګار بنده پسې روانه شوه هغه نیک انسان داسې پاتې شو دی ورته وایي ته ودرېږه تا خو ما ته وایي چې زه ډېر ګناهګار یم او ته دعا وغواړه نو ما خو دعا وغوښته الله را باندې سوری کړو نو هغه وریځ هغه سوری خو په تا پسې روان شو زه یې پرېښودم نو هغه په ژړا شو ما ته پته نه وه چې زما رب دومره مهربانه دی ما ته دا علم نه و چې زما رب دومره مهربانه دی یقینا زه د الله یو ګناهګار بنده یم ما ټول عمر ګناهونه کړي ما چېرته نیکي نه ده کړي خو اوس ستا د راتلو نه مخکې په دې ټایم کې ما توبه ویستله نو ما ته پته نه و چې زما رب دومره مهربانه دی چې زما د یو لفظ سره الله تبارک وتعالی زما تمام ګناهونه معاف کړو زما نه د الله ولی جوړ کړو ګوره د الله رحمت توبه څه شی دی دا بس د زړه ستوماني ده دا د زړه ستوماني ده ټول عمر د ګناهونه کړي دي یو ټایم دی په دې زړه کې دا راله که نه
یاره مرګ هم را روان دی، قبر هم دی، الله ته به مخامخ کېږم، څه جواب به ورکړو؟ دا دې په دې زړه کې رالو او په دې زړه کې دا کلکه اراده وکړه الله دا څه چې مې کړي دي الله خفه پېما، الله بیا به یې نه کومه او د دې شته راته معافي وکړي. کوم چې دې کړي دي دا دې پرېښودل، ستومانه پې شوې او په آینده وخت کې دا قصد وکړو چې بیا به دا ګناه، بس دا درې خبرې دي، کوم ګناه شوې ده هغه به پرېږدي بیا به یې نه کوي، په هغې به ستوماني اختیار کوي، روان وخت کې به قصد وکړي چې دا به نه کوم. دا درې خبرې چې رالې بس تا توبه قبوله شوه.